المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب كتابة العلم. امام بخاری رحمت الله علیه غرض د دې نظر مناسبت د کتاب سره واضح دی. کتاب العلم غرض یې ګورا د پرونی په تکمیل دی او یو هم خبره ثابت ده. پرون باندې یې شو چې په علیه السلام درو خو باندې درو نه جوړ او نن وایي ځان د دروغونه بچ کول غواړي او احتیاط په احادیثو کې کول غواړي نو لیکا کتاب العلم سره دا ثابت ولي کلام سره چې ولي نو تبع محفوظ شي احتیاط په دې راشي علماء ویلي د پرونی غرض احتیاط او منع الحديث کې دا راځي احتیاط لپاره دا باندې دي چې د ولیکا چې د ولیکل شي په اصل شکل کې محفوظ شو نو د کذب افتراء غلطه سهوا د دې نه بچي وایي چې د موږ په خپل ملشما او دویم غرض یې څه دی یو هم مبحث ته اشاره کوي چې هغه کتابت د حدیثو مولانا صاحب استاد وکړ د دې معنی د ابو سعید خدری روایت کې د مسلم دی چې هغه کې منع راغلی و د کتابت او دا مبحث په فواید اصولي کې تاسو مستقل پروت دی مستقل در سره پروت دی نو هغه کې منع د کتابت راغلی او بیا د جواز د کتابت دلایل د سماجت شی لري دا سره فواید اصولي کې شته دا مستقل مبحث نو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارت کوي جواز دا کتابت د حدیث دا او دا حضرت ابو سعید الخدری د حدیث تمام متعدد جوابونه کړي یو جواب ملا کړي چې دا محمول دی په مخ کې دا کوم وخت چې صحابه د اسلوب د قران د وحی جری او د وحی تفویض وړاندې کړي نو خشیت او احتمال د دې خبرې کېده چې اسنه وحی غیر مطلوب د وحی مطلوب سره اختلاف رانه شي نو علیه السلام منع کړ کتابت حدیث نه او چې کله بیا صحابه اسلوب پیژن د قرآن او د وحی تفویض جری هر دې پیژن نو یو اجازه ورکړه دین جواب پیدا کړو یا منع محمول دا هغه صحیفه باندې چې په کومه صحیفه کې دا قرآن هم لیکلي هغه کې ورته حدیث نه لیکا او درې مسویلو چې هغه منع محمول دا هغه چې اعتماد په حفظ باندې وي او جواز محمول دی هغه چې لپاره چې اعتماد په حفظ نه او بل جواب مې کړو جواز په ثابت دی او هغه منع چې راغلی دا په روایت کې هغه محمول په خلاف الاولا هغه زمانه کې صدر اول کې علما او بداوی کې ملي کې چې تاسو حافظه کې قوت پیدا شي او تاسو پوره توجه علم ته وي ګردانونه وکړي او حافظه برقرار پاتې شي دې زمانه کې الټا راغلی علما لیکلي چې ثابت ضروري دی د خلکو په حفظ کې په حافظه کې په قوت د نظر کې د ضعف راغلی دی ضروري خبره چې باندې ولیکي تاسو لیکل نه کوئ لیکل خامخا کوئ هر طالب علم سنه څه لیکي هر طالب علم هغه کې دا څه دی چې څوک لیکل کوي هغه استاد ته مکمل متوجي وي او لازمه خبره نه چې ټول تقریر د استاد ټول لیکي ټول نشي لیکلی او قلم پن ځان سره محفوظ کا نو بعد داسې خبره به استاد نه وایي چې به نبی به ضروري کې دراوی او حالت ضروري کې نشي لیکلی اختلاف د فقهاو به ولیکي کني حدیث چې کوم مسله مستنبطي ابدا سره ولیکي او قلم پن نه بغیر مکه نه لازم من ځان سره قلم پن ساته او کوشش کوي چې څه مو لیکل ټول تقریر یو سره او نه اخر پر نشي د ورکولې اس پروا نشته ټول نه د ورکولې دا علماء یې نه کوي یو غرض د امام بخاری په باب نه ولي کتاب نه ولي پای سړی د زړه وای چې دا ټول خو نشم لیکلې نو بس راشه پرې وې نه نه پروا نشته لازم نه چې ټول سړی ولي تراوی حالت ولي غرض سبب ولي مناسبت ولي یا د استاد تقریر یو ناشنا باندې نو تولي ولي هغه نو تولي یا د فقهاو اختلاف ولي او ډېر زبردست شعر چې انسان
انسان استاد ته متوجه وي د کتابت غټه فائدہ ده چې شاګرد استاد ته متوجه وي توجه برابر کړي سوال او چې کتابت ته کې دا توجه نه استاد هغه کې نه بوزاړي نو لیکه نظر دا درقام مقاصد نقطه قلم ځان کړه چې تخلیق کا پیدا نه ولې کې جوړه واله او کافي ځان نه وایي چې نقطه خامخا لیکه متوجه وي تاسو نو غرض سره جواز د کتابت علم وګوره امام بخاری رحمه الله ترجمه البحث تکي کتابت العلم اخر عام جواز حدیث دا مطلق علم چې څومره دي ځان سره نقطه ولیکا نو هو دا په توهم امراله د حدیث ابو سعید بن مسلم لك وهم ناشيو او غیر معلومه دي چې حدیث کلمه ممنوع دي دا وهم داله امراله محمد بن سلام به کندي بابا پیږي وفي عصاد وفي الجراح او سفيان امر سفيان الثوري ما ویل چې ټول سفيان بن عيينة او سفيان الثوري سفيان الثوري مراد دي دا مصطلح متعرف او دا ابو صالح شربي امام دي د فقه او ځان د امام دي مجتهد دي او فقه خورا شوی نه دا مذهب خور لري دا ابو صالح حضرت ابو جحیفه رضی الله تعالی عنه دې صحابه کې دي مناقب اعلان دي کړی دی او دا حافظ ابن حجر الصادق نه نقل کړی دی کان من صغار الصحابه قال قلت لعلي ابو جحيفه وجماعه حضرت علي رضي الله عنه توي هل عندكم كتاب هل عندكم مكتوب سرسرشتا لکه بعض خلق بالخصوص اهل التشيع اغيب دايل غام لگاو شیخین باندې بالخصوص چې قران حدیث کې لستی پاره ذکر لستی پاره هغه دي چې هغه په مناقب د اهل بیت او هغه کې دا آیتونه مذکور دي چې زمانه مستجیبه بلا فصل حضرت علی رضی الله عنه دي نو دا تاریخ دې کړي مناقب د اهل بیت او دا چې کوم ائمه 12 دي د دوی ذکرونه او د دوی مولد او دی کوم ځای پیدا کیږي او دا به څوک کی دا ټول دا چې څومره خرافات تل په خپل فقه کې دنه کړي دا خرافات او د دې دلیل خبره دا اصل کې غلط شفارو کوي او دا شیخین په دې کړي دا اغلا کړي نو ګوره علي ته هل عندكم كتاب او قوانا مكتوب لباس قوانا مكتوب کې دا فرشتہ یو کتاب باندې لا نشته مصریت نشته الا مگر یو کتاب الله دی کتاب الله دا کوم مشهور کتاب الله دا چې کوم مشهور کتاب دی بین الدقفتين دې کتاب الله دی او بل کې سره دی الا ما بین الدقفتين د دوه آیتين کوم یان چې کوم کتاب دی دغه دې الا کتاب نو ګور کتاب الله چې دا په کتاب الله ته شوم دغه معروف دی مراد او ما بین الدقفتين په روایت اخرى د دوه آیو کوم یان چې کوم دی هغه سره او فهم یو څه شي مشتا د دې لپاره یو فهم پوښتنه یو رجل مسلم ورته شي ویلا فهم یو مسلمان تا او دا غي فضیلت استفاده مسائل دی تاسو مسله د دې څه مطلب دا رسول الله مبارک ویلي دي کدا څه کوي دا راځه مکتوب تا او درې ما په هغه صحیفه دي قلت وما في هذه الصحيفه كثير قال العقل يستوي احكام العقل والذي بديل او دا ان شاء الله خپل باب کې راځي عقل په لغت کې منع سبیل دی انسان دې عقل ولي وي سړي د ډیرو غلطونو منع کوي او دیت عقل ولي وي چې دیت سړي منع کوي چې وارثانو ته پته ولګي دیت په وارثانو بیا په عصبو باندې یا په اهل التناسب اختلاف راځي یا وي ته پته ولګي چې دا سړي او پورا ډرایوینګ ورغی او څوک یې بلکل نو موږ نه ورځي هغه به ملي کې ډرایو کوي دا د مخه جا منع او فقہ کو نصیحت جقیدی برزفون نسین خلاص ہے تبادلہ بکے مبادلہ کافر کو تبادل کی ورکے تو پیسے ہی ورکے تو پیسوں ورا خلاص ہے او په زور ورا خلاص ہے او بل په دې لا يقتل مسلم بكافر ان موجود کی مسلمان پر کافر ہے خیر امر مسائل کی کوئی اختلافات چلا لشي او په دې ورته کې یو بل اختلاف ہے لا يقتل مسلم بكافر مولانا صاحب دغه د ائمه ثلاثه او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کې اختلاف دی واوی ائمه ثلاثه وی چې کوم مسلمان لګي شو یو کافر مړ کړ دې کافر مقتول په قصاص کې مسلمان نشي وجه دغه تصابی نشته کافر له مسلمان دی په کافر مسلمان وجه دا د دې دا
ابو دفارا لا يقتل مسلم بالكافر او زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او وینا چې کوم کافر حربي دی نو هغه وجل شي نشي وجل او چې کوم ذمي مستامن دی بلکې مستامن کې اختلاف دی او چې کوم حربي دی نو هغه حربي هغه ذمي دی وجل شي ذمي پیژنې یو حربي دی حربي دا چې هغه من کافر دی چې د مولا په نوم جګړه دار حرب یا جګړه دي چې د مولا په نوم کې معاهده ده او بیا دار حرب دویم ذمي چې زما په وطن کې اوسېږي زما د ملک قانون مني زما ټیکس ورکوي او زه چې څنګه د خپل وطن حفاظت کوم دې ملک او چې زه څنګه د خپل وطن د سرحداتو حفاظت کوم دې ملک او بل مستعمل دی پاتر کې حربي او د پاسپورت سره زما وطن ته راغلی د امن ورکړی شوی اوس حربي باندې وجل نشته او چې کوم مستامن دی او یا ذمي دی نو هغه وجه شتا قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي د دوه مطالب بلکې قرآن حکیم کې مستامن مطالب فرمایي وان احد من المشركين استجارك واجره څه خبره امر ولا او دا مستامن مطالب موږ سره دلایل شته دا ذمي مطالب نبی کریم سے مشہور حدیث ہے بے زیادہ مشہور شہرت سره دلیل نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې هغه د ټیکس کوي بدلوا اموالهم معلومه خاصه جزیه درکې او ټیکس کوي لتكون دماؤهم كدماءنا واموالهم كاموالنا بدلوا اموالهم معلومه خاصه ټیکس کوي لتكون دماؤهم كدماءنا واموالهم كاموالنا دې صراحتا معلومه شوه دا دم زمون د دم پشان کوي او دا ایمان دا زمون د مال پشان تصریح دا تزمین او ما سره په دې وخت کې اوبر روایت دی هغه ذهن کې واځي هغه مصالح ما ولا روایت هغه څه دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قتل مسلما بمعاهده المعاهده د دې موافقه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهده فزمي باندې وجل دوش او دريمه خبره ده مسله دریم دا چې نبی عليه السلام مبارک فرمایي قران حکیم کې الله وایي ولکم فی القصاص حیات مطلق ده په دې به اعتراض وکړو او بل راځي ان النفس بالنفس والعين بالعين او بل ځای کې راځي والحر بالحر والعبد بالعبد لیکن بدار وستلی دریو کې اعتراض وایي چې لکم فی القصاص مواصلت او مطلق دي یا الحر بالحر او ان النفس بالنفس نو بیا دا حربي ولې وجه هغه دې نفس وجه هغه استثناء کوم د چا د وجه نه په حربي باندې دې نفس وجه او ما سره رواج دا نه دي د حربي مطابق روایت او راغلي دي کته دا خبر واحد دین نص قرآن کې شتا اقتل المشرکین حيث وجدتم هغه نصوص دي قرآن دی وجه نه دا خبر واحد دي هغه لا اقتل المشرکین حيث وجدتم او چې کوم روایت د جهاد دي د حربيانو لپاره ازما مستدلل دي لیکن په ذمه کې نه دی راغلي د ذمه مطابق یو روایت نشته نو لكم في القصاص حياة ان النفس بالنفس الحر بالحر هذا ما دلائل او حربي دي خاص قوم په هغه نصوصو کې ډېر شی دي چې په کوم نصوصو کې ماته امر شوی د جهاد معاقب او دا ذمي د جهاد نه منع شوی ما دا تمام کې ویلي د قران حکیم کې الله تعالی فرمایي حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون هذا مستثنى او نسمع خربلمتا دماءهم بدلوا اموالهم لتكون دماءهم كدمائنا واموالهم كاموالنا او ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهدين دا حديث دار القدسي کې او به حقيقي مستقام دار القدسي به حقيقي دین ته جواب ورکړ
لا يقتل مسلم بالكافر هي مطلق من الذين حربي أخذ حربي ولي أخلما ذكر دا روایت ما سرا پدې یو زیادت راغلی دی پدې روایت کې یو زیادت راغلی دی په دې څه کړه هغه د طریقه ما دا څه ښه څنګه لا يقبل بحقنا مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بس دلته ګوره دا شي لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده استاذ ذو عهد کو چا باندې عهد کې مرفوض دا کافر نشي عهد کول لا يقتل مسلم بكافر فكافر موجنا ولا ذي عهد او ذي عهد موجنا ذي عهد وكافر تلك مسلمان بني وجه لكي چا باندې فكافر باندې بس فكافر چې متخذ يعصي غلبه نو دا ذو عهد مرفوض عهد پچاشو مسلمان مسلمان د مرنشي فكافر او ذو عهد چې ذمي دې مرنشي فكافر باندې اوس په دې د علماء اتفاق دی چې ذمي په ذمي وجه لکي غریب باندې په دې د علماء اتفاق چې ذمي لکه چې ذمي مرته قصاص باخلي غریب باندې خبره په مسلمان کې ده نو څنګه چې ذو عهد بعهده بكافر و ذو عهد فكافر موجنا ولا كافر نسوق خالي او هنا په څه په خبره ذو عهد څه باندې عادت مسلم نو سمانا لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد بكافر نو ذو عهد په ذو عهد وجلتيږي په ذمه پرې کې خو اتفاق دی اجماع د ټول په میاں کې نو چې دا اصل دلته په دغه دلته د کافر نسوک مراد شو حربي نو دا دې حدیث لا يقتل مسلم بكافر چې حربي دی دا به خري نشوا ولی ولا ذو عهد لا يقتل ذو عهد بكافر نو که کافر عام کې دغه څه عام کې چې مسلمان په کافر نه وجم برابر خبره کده حربي دی او ذمي دی نبي عليه چې ذو عهد په کافر نه وجم برابر خبره د کافر ذمي دی او کو حالانکه ذو عهد ذمي ته وي دی په ذمي وجل کېږي مستاج چې تعدد دې تخفل د کافر نه سو کلمه هو جواب او هو جواب دلته د کافر نه حربي راځي إذا كافرنا ساحر حبيب أو كذلك لا يقتل مسلم بذي عهد عدم في كوكب كافر بعد نو عدم وين بدي كافر بعد كي كافر قرآن دي حربي لا مرضي وزميل لا مرضي مسلم لا مرضي نو ضرورت إيش يا لكفير محمد نصدا ذو عهد في عهده أو في مرفوض ده ده عدم في بعض مسلمون نو كافرنا مراد كافر حربي او بل ما سره قرینه موجود ده چې نبی رسول الله په بهقي داري کوتنه کې قتل مسلما بمعاهده او مشهور حدیث کې څنګه کولی چې بدلوا اموالهم لتكون دماؤهم كدمائنا واموالهم او د نصوص القران ذکر کو ولهم في القصاص ان النفس بالنفس الحر او د اغینه د حربي خاص اوما هم په نصوص ماته جهاد حکم دغه مبارک شوی او د حربي او د ذمي د جهاد حکم نشتا د مستعمل د جهاد حکم نشتا ته نص مستثنا کړی دي چې حتی يعطوا الجزيه عن يد سرا او فاجر سرا اجر سرا ان احد من المشركين استجارك فاجره دا خلاف خبره دا زیادت پر حافظ ابن حجر راوړي په فتح الباري کې دا علامه عینی نقل کړی ها فاسانید صحیحه خلاص شو خبره مولانا سے جو نقطه میں یہ رشوا دیکھا میں سوچ کو زموږ طالبان مجبور سادهګان هغه حدیث ابو دغه چې موږ تم ویلې دل خطا شی مګه کې ابو سعید خدری رضی الله عنه ابو سعید خدری روایت وکړه دا مسلم هغه چې راځي چې لا تكتبوا عني
لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن نما قالوا فليمحه لفظ بذلك سوچ بدا هما غلط به فليمحه اماح يميح اماحة باب په معنا د ازاله کې څه لري اماح يميح بهتر دا درست ها فليمح نه دی غلط هغه دی فليمحه دی محا يمحو محوا نزل قرآن حکیم آیت ذهن تراغه قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي يمحو الله ما يشاء ويثبت متعدد يمحو الله اللي فعل ما يشاء مفعول به يمحو الله ما يشاء ويثبت نو هغه يمح لفظ نه دی ښا هغه لفظ د چا دی غلط مشهور خلینا وته دی هغه د محا يمحو باب نه دی ادا سره چې لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه محویتا یومش چې تزمان په ذهن کې بیګا سوچ نه دی اما حیومی ما حیموحو چې تن ما دې ترا نه دی اشتا محا راځي محا يمحو محوان محا يمحو محوان راځي ها يمحو ذکرې بټیک شو خبر ما ټیک شو محا يمحو محوان دا ټیک دی او اما حیومی ذهن معنا غشت بیګا سوچ کو دا ما خپل نه ضروري اما حیومی هو اماحه اما حیومیح اماحتن شنو بیا فلیومح داغین الذکر زی باب اما حیومیح باب افعال ذکر اما حیومیح نو فلیومح داغین رازی لیکن دا د ما حیموح باب نه بیاوزی او زما په ذهن کې ما حیموح باندې ما ډیر سوچو کو او د ازالی په معنا کې د ما حیموح باب د ما ذهن ته نه دی کنه تاسو د ذهن کې راځي نه دا محايل خلقها انا سره نوٹ کوي انسان دی تلبیه مخکې لا سوا وفي قال حدثنا ابو نعيم قول ذو قال حدثنا شيبان ويحيى وحدثنا عن ابي لو جواب دی بعض علماء بدل کړي لا يقتل مسلم بكافر بلا مخکنه حکم دا د نزول د جزیه نه مخکنه خبره وا چې مسلمان په یو کافر موجه په ذمه موجه او دا جواب کمزور ترجمه مخکې دا ټیک دی دا څه څه شاه دا حدیث د سماج مشهور ډېر خبرې د معلومې شوې یو دا الا کتاب الله او بل ما في هذه الصحيفه لمناسبه تبع شو جعل كذا مكتوب صحيفه او بل دا معلومه شو اذا کوم الزام په شیخ غیر دا غلط دی دا درې دنو سره مکتوب دي یو دا الله قرآن یو دا حدیث چې مسلمان په فهم ورکړي دي استفاده کوي او د ما في هذه الصحيفه او بل صحیفه بیان مو چې هغه کتاب نو نشته چې کني علي بلا اخر زمانه په شيء هغه تحقیق د کتاب تفسیر دي او دا جمله ده لو څه څه شاه انا وجعت رجلا من بني الجماعه قد حصل بحديث من قبله فهو بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال براحته فقد قال ان الله حدث عن قتل القتل كذا فلو عقد ويعرضه على الشك فلا فعل عن القتل وغيرهم يقول وسلم عليه رسول الله والمؤمن على وإن أحد ليس لأحد قبل ولا تبيد لأحد بعد على وإن أحد استثناء منها على وإن أحد هذه حرام لا يسلم شوها ولا يقتل ذو الشجرة ولا تكتب القلة تكتبها إلا لكل فمن قتل فهو بخير نظرين إما أن يعقل وإما أن يقال هذا الذي فجاء رجل من آخر من فقال اكتب يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من بني إن الهدف يا رسول الله فإنا نرهو في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الهدف فرمائي راوي سوقت أبو هريرة رضي الله عنه رواه كل مهاجر الجليل إن خزاعة بن خزاعة قتلوا قتلك رجلا يوصيد بنو ليس عام فتح مكة وقال فتح مكة بقتيل دعوه قتلك لقصاصا قتلك فسبب دیو قتیل بمعنى المقتول دی منهم ددی بنو خزاعونا قتلوا چې وجلوا دا مقتول دی بنو لیس مخکې د بنو خزاعان سره وجلوا
بنو خزاعه بدل واغشت او سريه بیا وتوکیلا ان خزاعه قتلوا رجلا بدل واغشت دي قتل یو رجل بدل واغشت چا نه واغشت د بنو له سريه مرسو او په کال د فتح د مکه ولي مرکو دي بنو خزاعه په سبب دی مقتول منهم دا بنو خزاعه او دا مقتول د بنو خزاعه چا وجلو قتلوا کې د مرکوعه بنو له تراجه دي دی بنو له قتل کړو هو دا مقتول درا سوالو کې مقتول ته ضمیر راځي چې مقتول حقوق نشي وجلي دا په اعتبار د ما یقول سره قتیل ورته په اعتبار د چا وړي ما یقول من قتل قتيلا فله سلبه لقبيله فأخبر بخبر ورقليش النبي عليه السلام فقد خبره فركب راحلته راحل الله وخطبنا خطبه فقال سيفر ما إن الله حبس عن مكة كتابه مكة ولسريح الله ومكة ويلو كان كما مكة بقصاص ناخلي ومن دخله كان آمنا وزمن مذهب دخله يوصلي بمكة دن قتلوا بنو قصاص مكة شيء مكة مراد حرام رياض الحرام او يوصلي بار جنايت کو او مكة تراغي او جنايت نفسه نبوة كتاب لمن ان الله حبس الله بنکړي دي مکه القتل قتل قتال چې مکه کې وقت قتال نه کې او دا یو صورت مستثنا چې په مکه کې قتل وکړو ذکر دې علت حرمت او حرمت خواص او چې باري قتل وکړو مکه تلال د مرتغ نه کې او حرمت د مکه ته د امانه وکړو او قران من دخله كان امنا مخلا او الفي شک راوینه دي او مولانا شیخ ما تاسو ته ویلو چې کوم دی او د پاره د شکی دایره مستقال مقدر چې الله حق قتال بند کړی دی او الفي یا لخر د اتی د فیل نه مراد لخر د اتی مراد اتی لخر بند کړی دی مکه ته چې کله حدود د حرم کې داخله ده مزدلفه او د یو ډېر د مزدلفه او د مینا په ځای کې رب العالمین په ابابیل راوستل او دا برحله کاری تبع نو جيش الفيل او دا نسبت فیل ته ولې کوي ځکه دا د بادشاه تیو د دې ټولو نه مخکې روانو قال محمد اجعلوه على الشك تاجروس کوم راوي دی امام بخاري وایي دغه ابو هريره رضی الله عنه نشک ده اوس په دې چې دا شک ابو نعيم قصدي سكين نه او قدر الشيطان نه او قدر يحيى نه او قدر ابو سلمة نه او قدر ابو هريره امام بخاری رحمت الله علیه وی دا سوکوا بشک لله کذا قال دا ولي بشک لله امام بخاری حواله نشه باندې ورته خپل استاد ابو نعيم قال دې دوکې دی چې القتل او الجريح وغيره او غير ابو نعيم امام بخاری دا حدیث په نورو کوم اسانید رسیدلی دی دا فضل ابن الدكان ابي نعيم علاوه اغي فيل وي التي أي قتل هواي بحر كيف ده اختلاف شو وسلط أو مسلط شوي عليهم فدي أهل مكة دي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بمسلط الله بالتوفيقات على خبر دار إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي حلالينا يوقف تفار ما كده ما نم حلال نوع حكاية لم تحل لم مضارع تحل معنا ما يمشي حلال نوع ولا تحل لي أحد بعد البصم بالجلد ولا حلالينا على خبر دار فإن حلت من ساعة من نهار على الشبري دا مكة يعني قتال في مكة حلت في غزمين مكة تراجعه ومراد القتال في مكة لماذا فر ساعة من نهار أو بمستند أحمد كذي إذا غروب الشمس نوالا سر غروب الشمس بوله لو ساعة نهار دروازنا ساعت تنوین د تقلیل د فارم ویل شي او دا تنوین د تکثیر د فارم مستعمل دي دا قانون دی من ستر على بل ځای کوم یو کې راځي چې یو د تقلیل دی بل د تکثیر حدیث په ترمذی کې بلوته کتاب البر وسله کې تیر شو نه چې چا یو مسلمان من نفس عن مسلم قربة من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا لو تنوين دفار التقليل شو ننفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة أنت كده تنوين دفار التكسير شو دعا في يوم القيامة مثل تكسير دفار حلت لي ساعة كثيرة نهار
ساعت قلیله به نه اخلې ځکه نهار خو د ټول ورځ پکې راغله بس صرف لږ وخت پاتې شو چې هغه د طلوع د فجر نه واخله تر طلوع د شمس پورې هغه لږ تباه نهار شروع کېږي هغه ځای نه طلوع د فجر نه واخله تر د غروب د شمس پورې نو دې کې دغه لږ پاتې شو او طلوع شمس نه تر د غروب پورې ډېر وخت پکې راغی نو ساعت ترمیم لپاره تکثیر خبردار فإن هذا مكان قتال في المكان ولا معلومیږي دا مکه ساعت کی هذه کې دا په سبع تقریر کو خاطر دې شوی دا حرام محترم ده قتل قتال پکې ممنوع دی مولانا صاحب دینه معلومه شو د دې ټولې جملې نه دینه دا معلومه شو چې په مکه کې قتل ممنوع او که څوک رخصت ده مخکې حدیث کې ورته شو چې صحابي ابو شريح عمرو بن سعيد تا كم وعظ نصيحت ورکوه تحت خبره ورکوه هل ما تفصیل ویلې ده چې په مکه کې قتل او قتال ممنوع دي دغه حدیث زمانه دی ابو شريح ولا حدیث زمانه دی خو د ما په تسویل خبره باندې بیا معاش کوم اکماله کوي چې یو جنایت په مال بچاو او په حرام کې به استفاق ساتي شي یاد کړئ حدیث الله قتل قتال دا دی دویم څه دی دویم دا چې اطراف کې چې جنایت وکړه په اتفاق سره طرف کټ کولی شي ما ویل چې اطراف یو څه به هغه څه اقوال ولا به قاعده نه شي درې نسوي په یو سړي په حرم کې دنا جنایت په نفس وکړه قصاص په حرم کې شي د اصل علت حرمت کما کېږي د نو حرمت وضع مات هغه حرمت مات نو صدا ورته چې تباسط بیا حرمت پاتې دا مکه ورته مکه د مدینه او اختلاف زموږ ولای مو سره خو په دې کې چې توبار جنایت طرف کې یو مکه کراوي مو وایي څنګه کا خوراک مو او مجالسات مو یا اور څنګه مو څنګه ورولي نو بار حرم کو احساس او غیر نه غره توقع شي دا زموږ دلیل هغه ابو شریح حدیث زموږ دلیل دا مثلا خلاص شو او کته وی چې نبی رسول الله مبارک ته اجازه تو خپل رسول الله مبارک فرمایي دا ما ته تاسو نه مخکې حلال او درست حلال دوت مخکې راشه لا یختلا شوقها د دې خاردار بوټي باندې کړی حالات آیات وي د بیا په شکل کې ورته مولانا صاحب د خاردار تخصیص ولیکي چې کوم شی مضر دی ابا نه کټکې چې کوم بوټي غیر مضر دی په طریقه نه کټکې دا باندې علماء دا وایي دلته نشر معلومه شو او یا دا چې عموما په مکه کې چې کوم بوټي په دازمکو کې ټول خاردار ځکه شوقها خاردار وي او دې ما تفصیل درته کړو چې دې نه کوم بوټي مراد دي شبته چې کوم منبت بنفسه هاوي او د جنس دا ما ينبتون نه وي کوم منبت بنفسه او د جنس ما ينبتون عام خلک کوي دا څه نه کیږي کله کله وشي بغیر کار کروندې نه کیږي کله کله وشي نو مولانا صاحب هم دې مستثنا دي او بل ویلو دا چې یو اوچ شو څنګه ماته شو ناغه بیا فریقه ولا شي صرف شرط مستثنا دی دا یو د شجرها تفصیل می ویل ولا تقتل صاحبتها نبشي وجهته ولی نقطه دی د زمان نقطه ده صاحبته پرمکر پرته ده او د مرتکي ما ویل چې مستقل باب را روانه دی اختصار نه تکړه تاسو یا دې ما سره نه کوم نقطه ما يثبته الرجل دا امور د هغه قبيله له وکمال ته پته ولګي بیا ورته نه راځي او کومه نقطه چې مالک ته پته ولګي چې معنا پرېو ته راځي ورپسې یا به خالي نه وي یا د احتمال د زیات لري یا به دا هغه زمانه کې احتمال د زیات نه اوس لري بیا به نور او که احتمال د زیات درلود نو چته کا نو تاریخ یو او تاریخ کې د مختلفي اعتبار د قیمت سره قیمت ډېر ډېر تاریخ د قیمت کمو د تاریخ د مختلفي سره څو کې تاسو په اړه مالک او په دې هغه پورې تاریخ کوي تاریخ طریقه د تاسو او په مالک کې دا نه شو په نو مدار تاریخ فقيه په استعمال کې راوړل او په غني تصدق وکړه او ما ايب ما کا په استعمال کې راوړل او تصدق وکړه مالک رسو پیدا چې تزاد دوات الابصار نو مثل به غلا ورکړي او خدا ترتیه مؤمن وي دا زموږ په مطلق دي او شوافع سوي هغه وینا زموږ کې مختبه بالکل نه لري تخصیص کوټه بنو چته دې دلیل دی ولا تلتقط قوت نشي ساقطه ده الا لمنشد مگر دا څوک پورته کوي الا تلتقطه منشد الا جاز
التقاؤها لمنشد منشد معرف توي دې لپاره اوچت کی چې خلق تعریف وکړي منشد الا لمنشد الا تقدير میں کیا موضوع جاز التقاطها لمعرف الا جاز التقاطها شبه لمعرف منشد انشاد الدوالا چې طلب کې طلب دلته کې انشاد المالک ته مراد دی طلب د مالک چې مالک دی نو ورته نه خپل استعمال کړه ورته چې مالک پیدا کړو نه په لور دا د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دلیل دی الا لمنشد مولانا صاحب زمون هغه مطلق دلایل دي ابلو مستر کو کتاب اللغه کې مارا کړه انما هي لاخيك شبكه انما هي لك او لاخيك او للذكر هذه كلام انما هي لك مالک پیدا نشو او لاخيك پیدا شو او لذكر خرجت ولي وي لا تلتقط صاحبتها د مکه او د نور لوختو په منځ کې فرق دی فرق دا دی چې ممکن دا چې مالک د دې تل خپل وطن توکلی تا او دې په وکال لري حجلا یا رور بیرل یا تربور بیرل یا قومي برازي او تبع ته چغي وې نو مالک کو څه کوي تا مطلب دا مړه بس معمولی شی دی او مالک پیدا نه چې چغي مې واله او په خپل استعمال کې برابر او ممکن ده چې مالک کال راشي بل کال د حج راځي خپل شي بیا وسره نو نسبتا د نور لوختو او د مکې د لوختې په میانس کې په تعریف کې لږ فرق دی د نور تعریف او که غالب ګمان دراغه چې ورپسې به نه ګرځي خبر خلاصه شوه او دې کې خدا نه شي چې ورپسې نه ګرځي خو تل پاکستان ته او افغانستان ته تللی هغه خو هندوستان ته تللی هغه یمن ته تللی ته په دې کې کله راځي دی وجه نبی رسول الله مبارک دا لفظ ویل ما کدا کوم ځای کې فمن قتل بل حكم دي غورا فمن قتل اغسوك چې قتل شو فهو بخير النظرين دي بخير دور نظر دي سوال کوا چې هو ضمیر مقتول تراجه اخو مر دي غریب نصیب هو کې د دې مضاف مقدر کم فوارثه بخير النظرين فوارثه وارث مضاف مقدر ها وارثه بخير دو فکرونو کې اما ان يعقل یا د ولدیت ورکړي و اما ان تقاد یا د قصاص شي قاتل اهل القتل اهل القتل اوس مولانا صاحب دې کې یو رپورټ اختلاف په باندې د ځان بیا کوي کا دغه د شافعي څخه وځو بیا کړه چې کوم سړی قد عمد کوي زمون پنځ قصاص متعین دی عفو او د شوافیع په باندې عفو شتا او قصاص متعین نه دی کدیت ته خپل په قصاص دی دغه کوي دي په زمون پنځ فقط عمد دی متعین دی قصاص عفو یو غیر او دا غي پنځ قصاص متعین نه د وارثانو د مقتول اختیار دی قصاص ته اخذ یوقع او قضیت ته دا راوي دی شو فهو وارث مقتول بخير النظرين اذا كم خير يبدي دوه اما ان يعقل يا ولديت والقيش ايوه واما ان يقاد له يا ولا قصاص اهل القتيل مقدر كها اما ان يقاد له واهل القتيل اذا اهل القتيل لفرض قصاص يا ولديت والقيش طب تسوق خليداتيه قصاص بتسوق خليداتيه اما ان يعقل ديت واقع شيء له واما يقال له صرف وضع د مظهر په د مضمر وکړه يقال له وقال له په اخر باندې وایي دا دلیل دی او زموږ دلیل سره وکیل نو دلایل نو مقصد دلیل د قران حکیم کې الله فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولي الالباب قصاص متعین او اقم دلیل چې وقتی مې وې ان النفس بالنفس والعين بالعين دې ذکر پکې نشتا او اقم دلیل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى دې پکې نشتا دې پکې نشتا ولکم فی القصاص حیات دې ذکر چې کوم د قران کې راغلي فقط صحت کې راغلي په عمل کې راغلي د قران لکم فی القصاص حیات ٹھیک شو بہن سوئی ان النفس بالنفس حسر دیجیے ان النفس بالنفس
الحر بالحر بیا حسر دی الحر بالحر والعبد بالعبد اوس وسکم دغه د ما دلای او مناسب دینه د جواب ورکړو دې کې د علماء دي کې رضا د قاتل کې مقیده ده بدلیل د هغه روایت سبب کما اما ان يعقل برضا القاتل ما ته وره سمره د خلاف د جوړیږي ښا چې د وارثان د مقتول وي چې موږ د قاتل نتیجه ده ګوره خلک سوچو کله ما په خیال او قاتل وي نو ورکوم دیت بس ما تاسو لا وجه معنا په تاسو واخله نو زمون په نس په زور دي دیت نشي راځي قاضي قصاص او د اشافعي ته په نس په زور باندې دیت ورکړه د وارثانو د مقتول په هر دغه مهنه کدی چې قصاص اخلي قصاص دیږي او کدی چې پیسې اخلي پیسې اختیار د قاتل نشته او زمون فریضه څه شي لکه دغه خوخه خو دیت ته ورکی او کدی غواړي لا کدی وته چې دیت راکنه خو هغه په ورکی او هغه چې نو کوم دیت مامور کنه بیا قصاص نه پاره شافي او ګوره ماته ورته یو نقطه راځي دا چې بسو قام قلی چې قاضي ورته چې وجنه د دیت راکه خپل کې کني وجنه دي وارثان وایي چې دیت ته والا راکه دیت او دی وینه دیت نو ورکوم مامور کا دا چې ساده او قمقل په دنیا کې چې پیدا کړي نو قاتل خود راضي کیږي ځکه درته کوي ورته یغی دی دیت واړي خامخا به دیت ورکړي تصلح علی الدیت اذا رسول جایز او صلح کی رضا شرطی د مصالحه صلح په دیت منګم منو چې د مقتول وارثانو دوی صلح کوم هم له دیت راکا بالکل ٹھیک تا خو صلح کې څه شرط دی رضا سبحان او بل یاد ساته دیت په عاقله او جرا بشي عاقله کې من اختلاف دی یا سبا یا د حمد تناظر او چې کوم ځکه د قتل عمد صلح په دیت او جرا په قاتل الله اکبر په خبره ما پېښه د قتل خطا کې دیت په چا لازميږي فاعقله قتل خطا شبه عمد جاری مجرای خطا قتل بالتسبيب وغيرها کوم روان دي وستو د پینځه قتلونه دي ما ته ګورا یو قتل عمد وای یو شبه عمد وای یو قتل خطا وای او خطا بیا دوه قسمه دي خطا بیا دوه قسمه دي ابراشي یو خطا فی الفعل دی او یو خطا فی القصد دی خطا دو قسمه یو جاری مجرای خطا یو قتل بسبب دی طب انشاءاللہ خپل باب کې راځي دلته پرې دوا خو حاصل له مسلې څه شو چې په قتل عمد کې دیت لازم شو په صلح کې زمون پنځ نو دا دیت په عاقلونی پچا وي وقاتل یا بساطه تا قاعده فهمه چې خبره اسانه شي ځکه به موږ سره مرګي د موږ یو غرض ده هغه موږ سره مرګي دي چې کوم دیت ابتداء لازم شو زموږ مذهب دا خپل مذهب درته چې کوم دیت ابتداء لازم شو په عاقله قد خطلا وغیرہ کې او چې کوم دیت پس د صلح نه لازم شو چې بیا زموږ د دیت قائل یو په کومه طریقه قائل شوه ابتداء لازم قصاص متعين للصلح ده وجهه نو دوه خبرې شوي اذا صلح ده وجهه ان رضا قاتل په شرط صلح د مخالف رضا کوي او چې هر صلح او شوا نو دا قاتل به کې بل څه بل وکي اوس راشي شاګرد څخه باندې یو اعتراض کو د دې اعتراض کوما اذا سوي چې په قضادیت ته فقط باور کوي او یا قصاص او دا قاتل خو پکې نشته دا حکم شرعي دی دا قصاص کې دا په هغه نشته خو هغه کې د قصاص کوم نو دیت کې دا په هغه نشته دی صلح نه ده دا هغه خو او کني په هغه د وارثانو د مکتوب په هغه دیت ته رسیدي شي چې په څه دا تاسو کې دا دیت په وارثانو نه اخلو او کدا به د قاتل نه اخلو دلته موږ سره مرګري دي چې دا به چا نه اخلو قاتل دلته موږ سره مرګري انو سوال کوا چې په نصوص کثیره کې خوراغلي چې دیت په قاتل نه دي پچاله او اخلا او اوس بس دلته وایي قاتل نه اخلي ورزاقه جسم مسلک د
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نشته قرآن ما سره دلیل شو لکم فی القصاص د دیت ذکر پکې نشته ان النفس بالنفس دیت پکې نشته الحر بالحر د دیت ذکر پکې نشته او کدل تر دیت ذکر پکې راغی نو دا د رضا د قاتل په وجه ده رضا پکې مقیده ده هیڅ خبره او رضا چې وینو صلح وي او دقم زما قیدنه چې دا دیت په قاتل دی ولی په قاتل دی ستا په ځل په قاتل دی شابه که شرط د دیت ابتداء لازمي ابتداء لازم ده لکه قصاص چې ابتداء لازم دي او بلا صلح نه نو بیا خو باید چې د دیت عاقله او نه په قاتل په قاتل او کتب پیغمبر مبارک ولې په سر رضا ذکر کوي چې په رضا مقید کې نو زه مکه دا صرف سو پاگل بني چې هغه توې چې لکه یاد وجنم یا دیت را کو دی ما ملک او دیت مخلقه مخاوره دا رضا پکې مقدره ده هغه دا قرینه پیدال ده دا چې سو پاگلی چې هغه نه مال نه ورکوم کوم ملکه مال نور کوم کومل کا دا خو ماته څه نه کوي ته مجنونی نو په مجنون نه ارض صافي کله وی لیوانی به نو لیوانی باندې نه ته سات ته ولګي دی خو یې په خبره تاسو به څنګه سړی وي اوس مخکې راشه نو فجاء رجل راغي وسري د اهل يمن ابو شاب ينمو فقال اكتب لي ما لك يا رسول الله وارتفضوا على لسان كتابه توري يعني امر بالكتابه فقال اكتبوا لابي فلان الي ابي شاب دا مناسبت سبب کتابت حدیث شو فقال رجل يوصل الى قريش چې يا عباس ته الا الاذخر سرګړی ته مستثنا کلا گیا بروزه بل ذکر راځي او بل کې تخبر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا خلق الصف ضرورت ورتا کورونو کې چې کورونو کې په جمی کې لاندې پزما کاچا ولا د پاسو په کې نه ګرمای او یا فی بیوتنا په کورونو کې سوځاو کورونو کې ډېرې فائدې دي وقبورنا چې کله مړی اوشي نو لاندې په قبر کې ورته شي نو دې له کوم خواږه کې ولا روزه سرګړې باندې وخت نمی روزي پرې زمکه کې لوندواله روزي سیاپ باندې روزي نو لاندې قبر کې مچي نو رسول الله مبارک او فرمایي الا الاذخر الا الاذخر حدیث نه ډېر زیاتې مسلې معلوم شوي یو خدامه کې احترام ته معلوم شو هغه مسائل مثلا ما تفصیلا کوي بل د لقطې د نور لقطو من فرق دی د شافعي ته پنځه خدای فرق دی چې نه موجود پر استعمال کې بندر راوړي او موږ وایو نه استعمال کې راوستي چې کو انشاء پیریر کې او دریم د قاتل د مسله معلومه شو او بل کتابت د حدیث د معلومه شو او بل د اذخر استعمال په قبر کې ثابت شو چې قبر کې مړي دلاندې جوړ شي او د اذخر قطعا د معلومه شو لیکن مولانا سے قانون تاسو نه ما یو تاسو کو د شارع مطابق چې نبی رسول الله شارع دې کړی دا مثلا ما ویل دا تاسو ته ماته پکې پوره جواب را نه کوي دا نه دا ویل غالي نه دا ویل ها او دین خدا معلومیږي الا الاذخر چې نبی رسول الله د سوال او اذخر مستثنا کا فورا الا الاذخر دین خو معلومیږي چې رسول الله مبارک په خپل شارع دې واضح د شارع خپل نه وته د شریعت شو اذخر مستثنا دین معلومه شو شارع سمانا ذکر اختلاف دی چې رسول الله مبارک شارع دی او کنه دی نو بعض علما وی او شارع دی چې کوم خلیل خبر او باسي بل دا موږ لپاره جایز ده مالک الله اختیار د حل او د حرمت ورکړي واضح د شارع شارع معنا نه څوک واضح د شارع الله اختیار ورکړي د حل او د حرمت تقید دلیل دقیق دلیل الا استغفار جبريل دغه انتظار نه کړ او نه دا انتظار یو دلیل یو بل دلیل درته وایم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه يا وضوء ولا لامرتهم ورا معلومیږي دا چې خپل شارع دی یو ځکه بل ځای نه معلومیږي ولا اخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل ولا اخرت ځان ته نسبت کوي اخرت بیا ته نسبت کوي ځان ته نسبت کوي دا بل شو او مولانا صاحب قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي قرآن حکیم کې سوي نبی رسول الله پاک فرمایي په قرآن حکیم کې د نبی رسول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا دغنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول
او د ټولو نه لویه خبره دغه ده د ټولو نه غټه خبره چې يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دا ډېر غټه او مضبوطه خبره ده. دا ډېره مضبوطه خبره ده. جی یو منټ یو آیات بل ما سره دی ما دا آیات یې سلمته دې کړی بالکل تمام دي شي ما دا تبا دغه کې ویلي چې څو ورته ویلي دي په فایل سوجي کې چې کوم ځای کې راغلي دي دا حجت حدیثو په باب کې ورته کې ما سره په دې کې راوځي راشتا أمرتكم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مرارة غير ما يريد. يوبل لو قلت نعم هذا حج مطالب. أفي كل عام يا رسول الله لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نسيبه أفي كل عام يا رسول الله ولو قلت نعم لوجب. حج مفروض شوی وي تر باندې واجب وي دا دلایل نو بعض حضرات د دینه معلومه چې هغه شارع دی شارع څه معنا واضح ده شرع دی څه مطلب چې الله ولا اختیار ورکړي د دې خبرې چې څه حلاله حلاله او څه حرامه حرامه وا بعض علماء خدا وي بالکل د دې اپوزیټ نو علماء وکنا واضح نه دي مبين ده شرعي دي واضح ده شرعي نه دي ده اختیار الله نه دی ورکړي دا د حل او د حرمت د اختیار الله ځان سره ساتل دي صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم تبیین کوي مبين ده شرعي دا ډول مصطفی پېښه ده او اګید دې سره ان اتبعوا قل ان اتبع الا ما يوحى الي كم دے آجی قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي دا زبردست آیت تے قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي دا خپل طرفنا زنشم بدلول اصل آیت تاری ما دې د پاتہ غراوا واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدله تبديلي ورکرا والا قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي یا خدا لری قبل را والا قران او یدی کې چینج را والا تبدیل را والا نشم کوله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي دا یو شو او د ټول نه بهترین درته ویما چې کله عدي ابن حاتم دا آیت نازل شو چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نو عدي ابن حاتم تای عیسائی مسلمان شوی هغه مونږ خو چته خپل احبار او رهبان ته ارباب نه دی وی قرآن نه دی وی ولی وجاری بدل کوم شی حلال وو او محلال کنه او چې حرام وو حرام به وګڼو دا څه وکنه وی او دا څه کوه اداره شي نو چې پیغمبر علیه السلام هم یو شی حلالي او حرامي په دې تسویل کېږي رب او فغیرت کې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نو ټیک تا دې خو پیغمبر دی پتہ ولګی دلا کدی حل حرمت وای نو احبار او رهبان ته وحی نه کېدو د تسکیږي وحی کېږي
ته موږ ذکر نه وایو نو معنا څه شو چې د ځان حلاله حرامه هغه ته ویل کیږي رب او چې د الله د طرف نه تدوین کې بیا رب نه ویل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دا وتولوا چې د ځان به ولا شي حلال او ځان به ولا حرام او هغه نه کېدل نو زه د ځان حلال او حرام او کوم الله را توین مبین شو او درېما خبره بلا غوا بل څه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تشریعیات کې د علماء اتفاق چې د پیغمبر قول فعل واحده تکوینیات کې نه تشریعیات کې تکوینی او تشریعی معنی تمام کې ویل د تاسو ته تکوینی هغه ته وایي چې اولا وبالذات دنیا سره تعلق او تشریعی هغه ته وایي چې اولا وبالذات تعلق چا سره اخرت سره یا بل به ما چې کوم څه باندې ثواب او مرتب دي هغه ته تشریعی وایي او چې ثواب او عقاب په مرتب سره د دنیا د نظام د لپاره دي هغه ته تشریعی بلد تروي بلد ما تا ګورل باندې د حدیبیه په باب کې نن د روان دي نن برانی سبب راشي باندې ته ان شاء الله راشي او حدیبیه باب نه راځي الدتوي چې کله نبی عليه السلام صلح اوکلا او نو صاحب حضرت عمر غصه اسمه ویل حضرت عمر لاړ او نبی عليه السلام ته سوي ودا الله رسوله تا مونږ ته نو ویل چې عمره وکړو ویلې ویلې واپس ته پیتا تما دا ویل چې څنګه کار وکړو او کوم راځه ته الله پیغمبر نه یم دا ولې دومره تذلیل مونږ برداشت کوو چې التمو بیعت او قد جهاد او واپس یو مره ته خدای الله رسول الله ته الله سوی رسول کثرت پیغمبر مبارک او خپل شارع عمر گنجائش کې دې شوه ترا او رسول الله مبارک ولې دا خبره او تکولا چې خدای الله د طرف نه پیغمبر ما ته چې الله سوی غلطو یوا دین د پردې مطابقه عمر چې سورې جوړې کړلې په بیان کې چې واله او سعودي ومنه لخوا او نبی رسول الله ته به احجب نساء دې خلکو ته پردا واچوا دا منافقین بار ګرځي او ما ته چې الله سوی حکم څه حکم نشتا نو قران کې رب العالمین د پردې حکم نازل کړ نو په خپل واضح وی بیا په قران اعلان کړی یا په مقام صلات په سکم دې مقام ابراهیم شاته چې عمر ورته ویل تمنځ کا او نبی رسول الله ورته وی چې ما ته اډر نه دی شوی د الله تعالی طرف نه نو وتخذو آیت نازل شو نو په خپل شارع دا ولي وی چې ما ته الله اغه نه جواب کی دا علما اغه سوي وی چې راکم ده کې ليحل لهم الطيبات او يحرم نو دا مبين دي کنه نسبت پیغمبر علیہ السلام ته من حيث تبيين الشريعه کوي من حيث ايضاح الشريعه کوي من حيث تبيين الشريعه من حيث اذا او اطيعوا الله واطيعوا الرسول تفتكنا يا ارزقا بار بار چې موږ اطاعت د رسول کوو ولې د دې مبين خدای دی د مبين اطاعت څنګه چې دا یو خبره واضحه کوم چې دا موږ کوم نه اطاعت کوي دا شی حلال دی ګرځان ته ساتو تا ځانو ساتنو دا خدا زما اطاعت ته نه کړو اطاعت او مولانا ته ورته دغه عزت ویل واجب لاخرتكم وغيرها تاخير نو مولانا شارع خود دې په معنا د مبين سره نو امر مبين نه کوي او کله دلته الا الخير وي مولانا صاحب نو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله فورا لکه القول هغه زموږ په شان دي چې جبريل عليه السلام به سره روان یو میاش په پرات شولې یا یو شل ورځې په پرات شولې یو رګ الله سره کنیکشن کوم تر کې دا موبایل باندې الله چته کو چته نه هغه سکندونو کې راځي کله جبريل په واسطه راځي کله به ذات راځي چې کوم ځای کې لا واجبات راځي او کوم ځای کې لا امرتکم راځي او کوم ځای کې الا استثناء مستثنا کوي دا ټول د الله تر طرف نه قاعده او ثاني ده احسان دریم یو مذهب پاکستان هغه وایي چې په جهاد کې پیغمبر علیه السلام له اختیار دی بالکل شارع دی او د جهاد نه علاوه نور څومره دي هغه ورته اختیار نشته سمه کړه
دا یو عجیبه نقطه ودرته مې ذکر کړله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن مناسبت دا چې اكتبوا لابي فلان مخدا دا یاد ساته د ذهن کې واچوا. علي ابن عبد الله امام مدینی دی د استاد دی او د سفیان نه مراد سفیان ابن عیینه دی. سفیان ثوری نه دی. او عمر نه مراد عمرو بن دینار دی. لږ سوچ وکړه. اخبرني وهب بن منبه عن اخيه دا دورونه یو ته وهب ابن منبه او بل ته حمام ابن منبه. وهب او حمام نو وهب د خپل رور نه نقل کوي چې حمام دی او رور د ابو هريره نه اوریدلی دي او دا دواړه د ابو هريره شاګردان. بلکې تاسو یو نقطه ویل دا چې کوم رور دی حمام چې دلته کراوي دي عن اخيه د ابو هريره مستند لیکل. لومبي مستند د ابو هريره لیکو او باقي کې لومبي چې کوم حدیث راوړي دی هغه یو دی چې الراحمون يرحمهم الرحمن مسلسل بالاوليه څه تقع مسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم يا يرحمكم من في السماء. دا اغا مستند چې حمام ابن منبه دا ابو هريره په شاګردانو کې کوم لومبي مستند دا ابو هريره لیکلي دا غیر لومبي حدیث دی. دا مسلسل بالأولية کې دا په کې په خبره اولا دا ابو هريره دغه غشتري. ابو هريره وی اولا دا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم غشتري چې څوک چاله اجازه الحديث ورقي دغه مسلسل بالاوليه ورته دا حمام ابن منبه دوړه جله تابعین قال سمعت ابا هريره الک تاسو تبیانی د ابو هريره مرویات ما څو ذکر کړو 15300 سلوه 15300 سلوه په تمیا دی راجح دار يقول أبو هريرة سوي نوض أصحاب النبي عليه السلام يوقف أكثر حديثا عنه أكثر دي فحديث عنه ده عليه السلام أكثر حديثا روى عنه أكثر حديث بالنبي عليه السلام مني سوى زمانا بلجا زياد أحاديث الذي نقل كليه إلا ما مگر أغا حديث كان من إصابتي إلا كان روية من عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص ندي ډیر دي. فإنه كان يكتب ذبذكر قول ولا أكتب وذكر نحو. دا مناسبت د باب شو کتابت حدیث دی. اوس مولانا څه سوال کوي چې دا ابو هريره مرویات په 1500 دي او دا عمر عبد الله بن عمرو بن العاص مجموعه مرویات په 1500 دي او 200 دي. مجموعه 200 دي. او دا ابو هريره 1500 سلو یادي نو څنګه دی وی چې دا غدا باندې زیاده الا ما كان الا اغا احاديث كان رويه من عبد الله بن عمرو كان رويه من عبد الله بن عمرو بن العاص. دو جوابونه ډېر ګڼ جوابونه دي. بعض علماء وی ودا د ابو هريره خپل ضعف دا خیال د خوشمېرې نه دی ورته د خیال چې دی لیکو دي لیکم ناغه مرویه دي دا د خپل ضعف. او بعض علماء سوي هغه وینا دا مخکنه خبره و چې کوم وخت حضرت ابو هريره د حافظه قوت لا نو رسوخه حافظه کمپیوټري شو د پیغمبر علیه السلام دا جواب کمزور دی. دغه جواب یې دی دا ټیک ته عبد الله ابن عمرو بن العاص مروي ډیر دی او دا څنګه نقل نه راغلی د ابو هريره نقل او ولي مولانا عبد الله ابن عمرو بن العاص طائف ته منتقل شو. ابو هريره مدینه کې پاتې دي نو خلق په طلب د علم د طائف ته نت المدینه ته براتل محبت توحید مدینه نو دا نقل ډیر راغی کنه نقل راغی نو هغه سره برابر ورکی. او بعض علماء وایي عبد الله بن عمرو بن العاص سره فقوانو کتابونه علم ابو هريره سره ځانو نو خلق به یې چې اسنه غلطی دی ولې چې مخته ته فقوانو کتابونه چې دا یو خبره ونه کی او دې پیغمبر رسول الله مبارک د حدیث کې احتیاط په خلکو په غلا ولا مثل ابو هريره راغشتل. سو جواب مې وکړ یا خو مې دا وې چې دا د خپل ځان په خیال کې هغه لیکل شي وو سره دی او یادا چې دا هغه وخت باندې محمول دي چې د ابو هريره حافظه لا مضبوطه شی ونه په دعا یا مضبوطه شی د کلو نه زیات اهمیت شو د حدیث او درې مې سوې د مولانا ته چې واقعي غسر ډیرو د سره کوم خداغه نقل کم د نقل زیات راغی او دا غي ټول دي ذکر نو د مدینه کې وغه طائف ته لري او دې مې سوې
هغه سره د پخوانو کتابونو علم خلکو به هغه نقل نه کوي یې دل با سره هغه نو خلکو به نقل کاوه شابه دې تابعوا مطابق وهب معمر عن حمام ورا وهب د خپل ډول نقل کوي چې حمام دی او معمر دا مطابق وهب شو د حمام نقل کوي وهب متابع معمر متابع شرکت برور د وهب کې شو چې حمام دی متابعت حساب مشو عن ابي هريره حديث معلومه شو چې کل ثابت او چې څنګه ابو هريره د مفسرین نه كان عبد الله بن عمرو بن العاص من المفسرين ونادي لو صفت الشعر. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني يوسف قال اخبرني يونس عن الشهاب بن عمرو بن بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال اتوا بكتاب اكتب لكم كتابا فضل بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه وجهه وعندنا كتاب الله حمدنا فاختلفون وكثرة الصوم ويقوم عني ولا يحكي تنازع فخرج وعسان يقول إن الزوجية كل الزوجين ما حل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھ شو مولانا سے دا سبق نے نگولے گران دیکھا اختلافات پکڑے دی ابن عباس رضی اللہ عنہ لما اشتدت سخشو فنبی علیہ السلام وجعه بیماری دا فإذا طول العلماء اتفاق كلا پانچشنبه والله يوم الخميس أولي تقبل ذكر عزيز يوم الخميس وما يوم الخميس پانچشنبه والله جبال پانچشنبه والله عليه السلام تتكليفهم زيادو او دا مثلا بيخلا بل روایت تصریح دفع خبرات بخاری کے براشی الى دا پانچشنبه والله دا زیارت جمعرات نو سیوے اتونی بکتاب یو مکتوب رو رہے دا کتاب نقرطاس مراد دے او اطلاق د کتاب په اعتبار د ما یقول سره کې کاغذ کلی کلی کې کتاب په جوړ کې په نوې من قتل قتیلا فهو سلكه یو ترساس اكتب یا اكتبو لكم كتابا تاسو ته یو مکتوب لیکوا یو خط لا تدلوا بعده اين بسكم راحان لشي قال عمر سيسوي بان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه قال بكر لقد الوجع بماري سخت بماري دي مر به هوش كده فإننا كتاب الله مذل كتاب شتا حسبنا مذكرات دي واختلفوا ودي اختلافوا بتاعي رواه يقولي دي كده خبر دي كتير هم ناشناوي او چاله بس ضرورت نشته ولا تکلیف ولا ورکاوي وكسر اللغط شور زياد شو وقال قوموا عني ما نقاس ولا ينبغي مناسبنا عندي لما قال فلا تنازع لك پیغمبر خدا قطع تنازع والا لما ما كتاب جه کله کوي او تنازع د وجه نه قدر سعيد فوق شوی بس قال عمر فخرج ابن عباس بالأول ويقول ان الرزيه مصيبه كل الرزيه تام مصيبه ما اغلى ما موصوله دي چې حائل شو ومن د نبی علیہ السلام وبین کتابه هغه مصیبت تنازع او شور اختلاف لیکل به خبر کړي چې لیکل نو مصیبت هم مصیبت ما الذي ما موصوله دي چې حائل شو ما بین رسول الله صلی الله علیه وسلم وبین کتابه هغه شو تنازع او اختلاف. اوس مولانا صاحب مناسبت د باب په لاري کې یو اكتب لكم كتابا للكم كتابا دائره دا مناسبت لیکن دا شیعه کانو دا حضرت عمر باندې د اعتراض لوی ذریعہ ګرځول ویده د حضرت علی رضی الله تعالی عنه خلافت بلا فصل لیکه نو عمر ته پته ولګېده نه معنی عمر معنی جوړ او به وی راځي په بل روایت کې راځي چې عمر وی احجرا آیا نبی هم گاڑی وڑی ہوئی حیاء باللہ بکواس کئی استفہموه تپوستے اوکے ویدہ دے گور رسول اللہ مبارک دے لفظ دا حجرہ استعمال کر او حدیث تذکرہ دی بخاری کی رستخا کہ احجرا استفہموه رسول اللہ مبارک دے لفظ دا چاہ ہوئے دا حجرہ استعمال بکواس او گاڑو وڑو دیتے نبی علیہ کا اور دری میں عندنا کتاب اللہ موسیٰ اللہ کتاب دے نور حدیث شو دا غٹ کیسے رہا او عمر لگے
مولانا صاحب دې خبرو جواب درته وکړم خو ته لږ ځان پوه کړه تمهیداً به یو څو خبرې پکې زیاتې وکړم تاسو به پوه شئ د ټول نه لومړۍ خبره خو دا ده چې دا حدیث اهجره استفهموه او په حدیث کې موجود دی خو دا څوک نشي ثابتولی چې دا د عمر قول دی دا د عمر دی چې دا وعندنا کتاب الله او غلبه الوجع دا د عمر دی او اهجره لفظ دا څوک نشي ثابتولی چې دا د چا قول دی د عمر قول یا دیمه دا خبره ده چې د هجره دا معنا چې بکواس کوي نبی علیہ السلام دا د لغت په یو کتاب کې نشي ثابتولی چې هجره معنا ګړې وړې هزیان د هجره معنا هزیان او ګړې وړې او بکواس کتابونو کې ثابت نه کې هجره خو هجرت د یو ځای نه بل خوا تګ او ترک ته ویل کېږي وهجرهم هجرا جمیلا هجره موږ نه جوړ روان دی موږ نه جوړ هجرت دی اخرت نو هجر خو ترک ته وایي هجرت ته وایي یو شی پرې ښودلو ته وایي نو د هجره معنا په هزیان او په بکواس او په ګډ وړو یو کتاب کې نه ده او که چا معنا کړې ده په د بکواس ټیکتا بعضو بکړي نو هغه لازمي معنا ده هجره بکواس څه معنا هجره عقل ته جوړ لار بکواس دی اما خو ډېره بعیده معنا ده نو د هجره بله معنا څه شوه روان دی رانه جوړه خیرت روان دی ښه موږ نه جوړ هجرت کوي دا معنا ده بکواس معنا نشته د هجره دا مجازي معنی خلک کوي حقیقي ولې نه دوه خبرې شوې او درېیمه خبره که بالفرض لفظ بالفرض لفظ ولې بالفرض ما وویل د هجره معنا کې په هزیان او په بکواس باندې نو حمزه استفهام انکاري هجره داسې نه ده خو دلته بکواس او د ګډ وډو څه خبره شوه او عمر د حضور د رسول الله مبارک کې او په دومره صحابه په مخ کې دا خبره کولی شي سوال نه پیدا کېږي د پیغمبر په مخ کې عمر غروب علی رکبتین کوي د پیغمبر په مخ کې خو حضرت عمر فاروق بیا څه وایي رضینا بالله ربا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وبالاسلام دینا مخکې تېر شوی دی نو دا معنا شوه یو خبره دا ده هجره موږ نه جوړ روان دی څو مې وویل یو خدای د عمر قول نه دی دویم هجر په معنا د بکواس او د ګډ وډو مستعمل نه دی که بالفرض شي نو حمزه د انکار لپاره استفهام انکاري شوه تاسو پوهېږئ په خبره او که څه د ګډ وډو په معنا اخلي لږ سوچ وکړئ دلته نو استفهمو هم بیا د عمر قول دی چې څوک ګډې وډې وایي نو د هغه نه څوک دا وایي چې استفهمو ته استفهموه قرینه په دې خبره ده چې هجره د چا په معنا سره ده موږ نه جوړاوه د دې بیمارۍ کې وفات کېږي استفهمو لږ تپوس ته وکړئ هله معلومات ته واخلئ او یا بله معنا به خسته وکړم هجره هلکه موږ نه جوړ روان دي څه استفهموه هله تپوس ته وکړئ که روان دي چې بیا ولیکي تپوس ته وکړئ چې روان دي چې بیا ولیکي موږ لا دا خبره شوه د ټولو نه بهترین جواب په روایاتو کې ثابت ده چې دا د پنجشنبې یوم الخمیس او د رسول الله مبارک وفات د دوشنبې په ورځ شوی څو ورځې منځ کې فاصل دي پنجشنبې غونډه ورځ جمعه دوه هفته شنبه چې تاسو وایئ درې اتوار یکشنبه او د دوشنبې لس بجې پنځه ورځې د منځ ګڼې څلور ورځې نو چې پیغمبر علیه السلام مبارک دا وصیت کولی چې علي زما نه خلیفه بلا فصل دی نو دې څلور ورځو کې بیا ولې نه کولی او دې نه پس رسول الله مبارک راوتې دی جومات ته حضرت عباس ورته راغی چې د الله رسول انصار بیاړي تاسو دې خبرې دې موجود دی او په ما باندې اوبه راواچوي د اوو مشکونو لم تحلل اوهیتهن چې د هغې ویکار مزي نیز پړدلی شوي
یو به په واچولې نو چته نو یو په ول اوګه حضرت بریری ورکړه او بل په حضرت عباس ورکړه نو چې دروازې نه بار کو نو بریری خپل اوګه علی له ورکړه ابار ولاړ نو پیغمبر علیه السلام مبارک به نه شو لګولې دا مټه دوه ورته راځي نو وې ته په منبر کې او سره تړلې په صادر باندې سره وګړي انصار دې خاطر ان دې څو خبرې کړې یو پیدا وي چې الصلاه وما ملكت ايمانكم الصلاه مزحميه دریم سوي ما ملكت ايمانكم دریم سوي اخرجوا المشركين من جزيره العرب څلورم سوي چې وفدون راشي ورغیله خجایزه ورکوي بدل ورکوي دا ویلي په خبره یو څو وحایان ورته دا بیان وکړو نو چرته د علی د بلا فصل پیغمبر علیه السلام اعلان کړو دغه ځای کړو ولې یاره دې راځه وای پیغمبر هم کې ویاره نو ولې نه کولای لا یا نه ویاره نه تقیه کوله تقیه غوښتل چې خلکو نه یری کتمان د شریعت څخه خاتم د شریعت خونو رسول الله مبارک دغه خبرې لیکل غوښتل چې دا کومې په منبر بیا وي میاں کې پینځه ورځې تیریږي ولې نه وي رسول الله مبارک نو خاتم د شریعت کې دي نه امکان منعوب کې دي شي عمر بن عرفه مخکره پیدا رضی الله عنه عام اعلان وکړ ټول صحابه اجي بروست کې دي ما په دې کې او مولانا صاحب د ځان په ځای باندې خود راوستو کو پمانځ حضرت ابوبکر حضرت علی رضی الله عنه نن دې ابوبکر صدیق الله اختار خبره علی ذات په ځای باندې امام کو حضرت ابوبکر صدیق او بار ورته عائشہ صدیق نو وي مرو ابا بکر فليصلي بالناس حضرت عائشہ وتسوي وان ابا بکر رجل اسيف لا يقوم مقام نرم دل استاپ دې نشي ودرې بل ذکر حدیث بقا او جلید کې استاپ دې نشي ودرې وي مرو ابا بکر بیا ورته وي چې ابو بکر استاپ دې نشي ودرې مر عمر ته وای بیا حفصه ته وي چې حفصه ته ورته وایا چې ابو بکر نشي ودرې حفصه ورته وي رسول الله مبارک به غصه شو وی انتن تاسو خدا دې نساء یوسف ته یوسف د زمانه خزه هغه نه یوسف تکلیف کې او تاسو نه تکلیف کې نه خبره نه او بیا اډر کوي مضبوط کی مروب ابا بکر ولې دا کوي امامت او خلافت هم متره او تاواله کړه او د بخاری روایت براشي د عائشہ صدیقه د خویم د لیکل د حضرت عمر کو د حضرت ابوبکر کو ته دا خلافت ذکر د خامخا خبره ټینګې نو زیاده پر شان کومه د چي لیکل ابوبکر ولی لیکل عائشہ صدیقه روایت ته بخاری کې را روان دي نبی رسول الله او فرمایل ویزا می غواړي ان ارسل الى ابي بکر و ابنه ابو بکر وزګي روان او وصیت وتوکما لالا يتكلم المتكلم بیا خلق خبره احد الیهما ونس وصیت وتکو بیا خبره نه کوي نو عائشہ وی ما زړه کې وی ما وی هغه وخت ما وی چې ابو بکر او نزلېږي په مسله خبره ولې دې چې عليه السلام وفات کړ خلک وی چې ابو بکر پیره او چې یو درې د تشاؤم بخلک نشي روال بابا نبی رسول الله او یوست پتا ولګي چې هغه ورکو چې موږ ته پتا وو په خلک ابو بکر تمر زمان پورې سپیره وي او مسله کو درې عليه السلام وفات شو ها وې زه خبره ما چې دا په مسله کو درې هغه سره د خلکو ډېر مینه پیدا شي ما ته ځکه همارا خو انکار بخاری کې راځي عائشہ روایت ده لئلا يتمنى المتمنون زمي غواړي چې ابو بکر او سپی پسې سوال جواب ولېګم لئلا يتمنى المتمنون لئلا يقول القائل تباسو خبر نه کوي رسول الله مبارک څخه خپل جز دا تقرری نه کوله اشاره یې کړې خپل جز ذکر نه کړی تقرری هغه وجه صدا چې کسبه لګم څوک مخالفت کوي بیا ورته
او سباله دا ګمانونه کی ابو بکر خلیفہ کو زنده برزخ په بچو کې نستن بعد نستن دا خلافت شي نو خبره کوي شي اشاره وکړه سدو الابواب ټول دروازې بند کړي دغه وخت ویلي دي د عدد دروازې استثناء کړي او مخکې ده د عدد دروازې استثناء په دې موقع نه دا کله ده مخکې ده باب د علی هغه ویلو چې عدد تم جنوب داخلي دي جمعه توضب داخلي دي دا دروازه دې خیر او په مره دی وفات کې اعلان کړي نو ټول دروازې بند کړي الا خوف ابي بکر تعالی کوله ته دا وایي مسلمان دی او درو بهر کې مولانا صاحب بنیاد دا چې دا د حضرت عمر او نه دی چې ما جوابونه درته وکړ او پینځر وځي چې نه پس و جمعي عليه السلام او بعد وخت خشوي دي نو ولې بیا نه کوي او انت تقریر دوران کې ولې نه قاتل دا وحده قاتل دا شریعت یری رسول الله يرحمه الله زما کې راځه او دې بل سوال بل چې ولې به عندنا کتاب الله ٹھیک ده دیکھئے کتاب الله اصل نه کړ احادیث او شرح دیکھو چیک نشتا التنراجي چې آیت اليوم اكملت لكم دينكم قال خبر تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما خبر الله دین کامل شي ته کنا کتاب الله د څه کاري مخکې دی تركت فيكم الثقلين ودين خواغه نشور نه پات خلاص شو او کته وی چې دی ولې وی بلا واجه مورا رسول الله مبارک خپو کړ درد من دی نبی علیہ السلام انتهایی درد من دی نو پیغمبر مبارک د وجود تکلیف ورکوي نبی علیہ السلام د کتاب د خدای اشتري او داغي مطابق اعلان د کمال د دین شوی دی خیر الله ولې تکلیف ورکوي زو پر پسې بس په کو په دی باندې بس